د مصر یو لوی عالم و شکیب ارسلان مصر کې لوی علما تیر شوي دي، اوس هم پکې شته. دی یو 2 کاله مخکې مصر ته تللی، اوس چې څومره علما دي ګیرې نشته. ها ګیرو له یې ښه مضبوط رخصت ورکړی، برېت هم ورسره نشته، او چې کومې مولی د هغه او د امیس پته نه لګي. ټولو پتلونونه اچولي او پینټونه او شارټونه یې چولي، هېڅ معلومات نشته، صرف دومره ده چې کوم لوی عالم درس کوي یا مانځه ته مخکې کېږي نو داسې یو بل شان پټکې روان دي د چارسرېره چپلي کبابو په شان، هغه یې په سر کړي. تاسو مې په دې میرې یاګونئ، ګیرې میرې نشته. لاړم جامع اظهر ته، لویه یونیورسټي ده، غټه یونیورسټي په دنیا کې. نو ما وی دې کې ډېر ښکلې ښکلې علمای او غټې غټې ګیرې به یې پاس. او زما زوی ما سره و انیس احمد، هغه وی کې دا علمي عالم یې، مونږ به دې د حدیثو اجازه ته مو غواړو، سند به لږ مضبوط شي. د ډېرو علماو سره هم پکې ملاقاتونه وکړل، کلیت الحدیث او کلیت اصول الدین او داسې نورې کلیې کالجونه، خو د زړه د خوږېدو هم پکې یو مو نه لیده. صرف یو مې پکې ولید د کلیت الحدیث استاد، چې هغه داسې د دې ګوتې د بند یا د 2 بندو برابر ګیره وه، بس نور مې پکې ګیرې والا ملا صاحب ونه لید، ټول بغیر ګیرو والا. ما هغه ته وې مې دینه لاسنیوه وکړو، دینه سند والو، مې دې دې مونږ نه وکړي، مونږ نه دې سند وال دینه، مونږ دا خو ټول بل شان خلک. خو ډېر لوی لوی علما پکې پراته دي. د قاهرې مقبرې ته لاړم، حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه غوندې شخصیت پکې پروت، د علم غر. علامه عیني رحمت الله علیه د هغې مدرسې اوس هم شته، کچه مدرسې دي، د هغې هغه د حدیثو د لولولو مسند د خاورو ګټو په هغې مې لږه ناسته مو کړه. علامه قسطلاني، ابن الحمام، علامه حافظ زیلعي، امام طحاوي، دا د امام شافعي رحمت الله علیه، دا لوی لوی اکابر پکې دفن دي، ډېر لوی خلک. ورسره فرعون هم پکې پروت دی، میوزیم کې فرعون د مصر په عجیبګر کې پروت دی. نو موږ لاړو، نو ملګرو ته مې وې ګورې هسې نه ده د ملاقات نیتونه کوي، چې تاسو وایئ چې موږ د فرعون ملاقات لځو، د له عظمت او اهمیت خو کفر دی، چې په دې نیت دی چې دا خو ډېر لوی سړی تېر دی، موږ ملاقات لځو. ما یې نه ګورې، دا ډېر لوی جرم به اوس موږ وکړو. نو بیا څه لځو؟ ما وې ده له پیغور له ورځو. پیغور لکه بخاري جلدثاني کتاب المغازیو کې د بدر واقعه کې راځي چې حضور پاک مبارک په بدر کې چې کوم اویا کافران مردار شوي، نو سی په هغه قلیب کوي کې غورځولې جان، نو حضور آئی که ابو جهل مو، نو رسول الله مبارک ویزه چه ورشو آیا سو خبره، نو پیغمبر علیہ السلام پیغور لالتا تلی، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې هم ټیکو منته، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، موږ ته خو چې خدای کوم وعده کړې وه رښتونې شوه، ګټه یې راکړه، تاسو به څه کوئ؟ نو ما وی دله به پیغور ورکو. نو چې ورلم فرعون په شیشه کې پروتو، نو ما ورته رامخ کړې، ما یې دې سپېمو ته دې وګوره، تیزانه یا صاحب الزرطه، ما تا څنګه د خدای دعوه کړې وه چې تا وی انا ربکم الاعلی، اوس لکه نه لاس جوړه کوه دی پوزې ته دی او دی شکل ته او دی ته وګوره. مړه خو چې په خولې سره تلله مې پې سپک که، دا مې سپک شو، دا هم پکې پراته دی. نو شکیب ارسلان په مصر کې یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی، لوی عالم. نو هغه لیکلي دي ما په خوب کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیک، خو زما یو سودا وه پړه کې، ما وی دا مسلمان خو د الله خپل بنده دی، دا ولې والته کول خوري؟ ځکه زه به دله مثال درکوم، نن هر ځای کې د کافرو د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی، داسې ده که نه؟
کم ګوټ ته چې ګورې نو کافر د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی او مسلمانانو سره په شام کې وګوره په عراق کې وګوره په یمن کې وګوره په کشمیر کې وګوره څومره ظلمونه کېږي مسلمانانو سره څومره زیاتي کېږي دې خوا کې ګاونډ کې افغانستان ته وګوره ما وی دا ولې الله د دې کافرو مدد کوي دا خو پردي دي دا خو مشرکان دي دا د خدای دشمنان دي او مسلمان د خدای سجدې لګوي د خدای دوستان دي او خدای ایمان دي نو دا دی ولې والته کول خوري د کافر د لاسه دا مې زړه کې یو سودا وه او زمارونو ستاسو زړه کې به هم دا سودا وي ده که نه ده هلکه که نشته قرآن وایي چې مونږ خو مونځ کوو اته پنځه وخته مونځ کوو سجدې ورته لګو حج کوو عمره کوو زکات ورکوو ذکر و اسکار کوو دا بچو باندې درسونه کوو مدرسې او بیا مونږ والته کول خورو دا ول او کافر نه خوري وی دا میړه کې سودا وه نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه مې دا تپوس وکړ په خوب ما وی حضرت صدیق اکبر دا د رسول الله مبارک په صحابو کې اول نمبر صحابي دی اول نمبر صحابي دا هغه صحابي دی حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه چې ټولو نه مخکې په رسول الله مبارک ایمان دې سړی راوړلی او څنګه ایمان یې راوړلی دی بې دلیله ایمان ابوبکر ما له الله نبوت راکړه زه خدای پیغمبر کړم وایي ما در باندې ایمان د خیر و خلاص اس دلیل نه غواړم ما ته د مخکې نه معلومه چې ته رښتونی یې صادق دې کې دویمه خبره نشته بالغانو سړو کې لومبي ایمان احرارو کې حضرت ابوبکر صدیق دی او قسم دی رسول الله مبارک فرمائے مرض وفات کے تقریر کو پاگے کے او فرمائن ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته پما چې پمال او مرګرتیا کې د چا ډیر لوی احسان دی نو هغه ابوبکر صدیق دی ګوره مالی فایده مال ډیره راکړې ده بدنی فایده م راکړې ده د هجرت صحبت یې م راسره کړې دی او بیا وفرمایل په ما د چا بدل احسان نشته که ما سره چا ښېګړه کړې د بدل مې ورته خلاص کړی عام اعلان کوي په ما د چا بدل احسان نشته که و ما ورته خلاص کړی دی یو کس پاتې دی چې د هغه احسان او ښېګړې زما د سټ باندې پرتې دي هغه له به الله د هغه د ښېګړو بدل د قیامت په ورځ ورکوي یا څوک دی حضرت ابوبکر صدیق څوک شوق سره وایې لږ شوق سره وایې رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی د حضور پاک او حضرت ابوبکر سوئی اللہ رسول اللہ یو ارمان با قبر لوڑم یو ارمان اب اسی ادا دی چیتا دا ما دا جیب خپل جیب وگانے لکه خپل جیب تک ساری ار وقت گوتی ورمانڈی نا خد سرا سلا کئی نا بچو سرا سلا کئی نا دوست سرا جیب تک گوتی ورمانڈی مسکین فقیر لور کی جیب تک گوتی ورمانڈی ٹماٹر والی جیب تک گوتی ورمانڈی کرایہ ورکی جیب تک گوتی ورمانڈی چالا خیراتی ورکی بچو لجامے کڑے چا سرا سلا نکی دا میں پاڑار مان دے چیتا دا ما جیب کی گوتی ورمانڈی او ما سرم سلا نکی شیطر و باز دا مان دے رسالہ دے سے رسول اللہ مبارک فرمائی مالا چه اللہ سرا کری دی ما القا الی ربی اللہ چه ما تسرا غرزولی دی القیتو الى ابی بکر ما طول ابو بکر تور غرزولی دی ما غلا ورکر لوی سڑے لوی شخصیت لیکن مولانا حضرت رونو شکیب ارسلان غنه تپوس کوي ابوبکر دا مسله مې لکه پرته ده چې مسلمان دا الله خپل نه او کافر پردی دی دا خپل ولی وی په دا پردی ما مې سودا ده وی شکیب دا زمام سودا وه نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی دی درې قسمه خوبونه دي ګون یو ته مبشرات ویل کېږي پیغمبر کتاب الرؤیا وګوره د بخاری او د ترمذی مبشرات دي صحابانو مې باقاعده پیغمبر مبارک تپوس کو من رأى منکم رؤیان بیګا چا خوب لیدلی دی یو به ما لیدلی تعبیر به ولا وس او بعضې خوب رسول الله مبارک فرمای من الرحمن د هغه د الله د طرف نه زړه ته راځي
چې کوم قرآن او سنت سره لګي خبر خلاصه ده نور د ځواني دلیل د قطعي او یقیني ني وی تا چې کوم تپوسو کدا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو وی حضور پاک راته فرمایل چې ابو بکر ستا دا خبره ټیک تا چې دا خدای پاک ولې دا مسلمان دبی د کافر د لاسه دا ځکه چې د دې په سوره اخلاص باندې عمل نشته قل هو سورت خوب چې راویښ شوم ما وی چې زمونږ عمل خوشته د سوره اخلاص لومبی آیت دی الله احد قل هو الله احد چې الله یکتا دی شریک نه لري دا زمونږ عقیده ده الله سره په ذات کې هم څوک شریک نشته یو دی الله سره په خپلو خاص صفتونو کې هم څوک شریک نشته یک تنها او الله چې کوم کارونه کوي قسم په خدای که داسې نور او سپوږمۍ هم څوک راوخیږي دې کې هم شریک نه لري سبا خبره ټیک ده بېشک الله احد الله الصمد الله پاک ته ټول مخلوق محتاج دی په الله چاته محتاج نه جون مم لچا راکړی داسې نه شوق سره جواب غواړه اخلی بسو یو قدم کې چاته محتاج یو بیماری لړقیدو کې چاته محتاج یو ډوډۍ کې چاته محتاج یو اوبو کې چاته محتاج سترګې راپولو کې چاته محتاج یو غاښونو چتولو کې چاته محتاج یو ژبې ړکولو کې چاته محتاج یو بچو ورکولو کې چاته محتاج یو اور خلاصو ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو چې الله راته ضرر رسوي څوک یې نشي لرکول وان یردک بخیر فلا راد لفضله الله درته خیر رسوي څوک رکاوټ نشي جوړېدلی عقیده ده مو هغه خبرې چې اسبابو نه بالاتر دي هغې کې بنده نه غوښتل هم منع او چې کوم د اسبابو لاندې دي اسباب به استعمالی خو دا به نه وی چې ډاکټر او دارو جوړ کړم عقیده به سي چې په دارو کې ډاکټر په لاس کې شفا چا چولې ده الله الصمد الله چاته محتاج نه دی موږ ټول چاته محتاج یو لم یلد ولم یولد نه بچی شته نه پلار شته زوی لور دا نشته نوسان وسی نشته بره نسب پلار نیکه نیا بالکل نشتا متخذ صاحبتا ولا ولدا نی بیبیشتا نه بچیشت ضرورت نه لري محتاج نه خدای ته موږ محتاج یو شی ضرورت دی ډوډۍ ضرورت دی کور ته لاړ شي نو خدای ته موږ محتاج یو که نه هلکه محتاج یو که نه بیا دا ډبه وی ولې بیا ولې ډبه ولې چې ورته محتاج یې ډبې ولې ظلم نه کوو موږ ښځو سره رښتیا ووایه کو که نه کو سار وقتی چې وځې نو کټ پې سخا په سخا پروت وي او بستره او بالښت او هغه چې کم صادر پې د پاسه پروت دی د هغې نه منجوڼیا جوړوي او چې واپس کور ته لاړ چې ډیوټۍ له راشې نو څنګه چلی بستره ښه مزېداره صفا تولۍ ښه صفا پرته او کټ هم درته ښه مزېدار پالنګ تیار پروت و دا څوک کوي دا چې دې واده کړي نو بیبي او که د واده دې نه دی کړی یاره مخکې مور او خور چې دله ښه مزېداره سار راوړي ګرمه پراټه ورسره بیلی او ښه مزېدار جبر او باسې او برید په یو خوا بل خوا غوړی را غوړی لوښي هم دقسې ګنده ورته پرېږدې او چې بیا راشې چانکې لکه د شیشې درته صفا کړي پیالې درته ایندلي پرچونې درته ایندلي ټیک ویم که غلطه وی او جامې ورته وباسې د هغې نه څخه بین روانې د خولو ډک بین ترې روانې غریبه دا نه وایي چې دا ولې هغې ښه مزېدار درته شرطي کړي په صابون یې درته وینځي او بیا پې د لښې سري المارۍ کې درته اوېزانده کړي دا څوک دا ښځې دا خویندې او دا میندې دا خدمت ته نه کوي ډوډۍ هم دله پخوي ښځې کباب وتړی شوی دی هم درته پخوي ښځې نن میلمانه راغلی دي هم درته کوي په هغه ګرمۍ کې لګیا ده ماشوم جاړي هغه ماشوم هم درته قلاری څپلی هم درته پالش کوي پټکي هم درته ایږدي او چې څوک ګیره خري دا جامد سامان هم تیار ورته ایښودي داسې ده که نه دا ښځې تابعدارې درته ولاړې دي نیکانې او صالحانې او چې کومه عالمه ښځی علم یې کړی وي خو د خدای د لارې نه خبرې بیا
هغه د بیا لوټم برابري منزله دې بیا په سجده نماز هم درکوي تسبیح هم لاس کې درکوي او که کتاب ته رجت سي نو کتاب هم درته راځي ماله مشکات راولا خو پیژني په منډه درته راوځغلی ماله چای پخه کا په منډه یې دله خو یو خبره درته کوم زموږ یو مولوي صاحب دی د هغه وی د ښځې عالمه ده ښځې د بناتو مدرسه کې استاد المشکات شریف یې ښه او دوی ما کافیه ښوله مشکات شریف غټ کتاب دی او کافیه لږ رکوټي کتاب دی ما ورته چای راله پخه کا وی شرمېږم نه د مشکات ښیم او ته کافیه ښې زه به دله پخوم که ته به یې راله پخې زه سینې یې یم وړه دوره ښیم او ته څلورمه درجه ښې نو زه به دله چای پخوم که ته به راله چای پخې یاره وی داسې حیران کړم چې ډوپلت مې ونه دې کې م لږه ګزاره کوه ښه لږه ګزاره عالم ښه ده عالمه ښځه یو سړي کړې وه هغه ته وی ګورې تا خو زه کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو وی ټیک ده بلکل او که څه معلومې زه معلومې شریعت مطابق ژوند به تېرو وی بلکل خو وی شریعت کې ستا ټیک ده واده ده وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته شریعت کې به ما له ځان له کور راکړې شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې سړی وی دا څه په مصیبت وړئ دې سره څه وکړم عالم محترم سره څه وکړم زما د پلار خدمت به څوک کوي د مور به څوک کوي ماشومانو خویندو به څوک کوي وی نه تا ما سره واده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک ته تا له به ځان له کور کوم زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نیسته مې کوه خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به ما ته ژوند تېروي یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي یو به بله کوم یو به بله کوم ولې ما د مور خدمت به وکړي تعلیم یې زبردست تدریس کې هغه به غیر عالمه وکړم مور او پلار خدمت به کوي یاره وی سره وخوړوي دا شرط به ختم وګوئ او ښځې ته وایي چې دویمه ښځه در باندې کوم او دویمه ونه کوې ګورې دویمه چې چا کړې د شپې پاندرم پایئ نه بره ختي شي نه لاندې پاندرم پایه به ناست نو ښځو سره ظلم زیاتې به نه کوئ ښه وعده به انشاءالله ټول ویل بیا وایي انشاءالله تا دل به خدمت وکړې په کور ستا بچي قلاره او چې عالم وي علم وکړې په ښځو تفسیر ورته وښایې قرآن ورته وښایې دین ورته زده کړې کوم ماشوم کې د دیندار او عالم ښځې په غېږ کې لوی شو هغه نه به خدای شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړوي انشاءالله نو هغې څه وایي ما خو په سورې اخلاص عمل شته الله یو دې منه یکتا الله صمد دې منه الله الصمد بچی نشته ښځه نشته منم ولم یکن له کفوا احد د خدای مثل همسر هېڅوک نشته دا خو زه منم بیا مې سوچ کوو واقعي یو خبره شته د دې صورت یو مجموعي یو بل مقصد دی معنا نه د مقصد هغه مقصد باندې نه د مسلمانانو من حیث الاجتماع او من حیث الجمعیت عمل نشته څنګه دی یو عالم وی تخلقوا باخلاق الله دا ګورې حدیث نه دی ښه ځان کې د الله خوی او صفت پیدا کی روجه الله خوراک نه کوي محتاج نه دی اوبه نسکي محتاج نه دی خواهشات نه لري محتاج نه دی نو یو ورځ به ځم اوبه نسکم ډوډۍ به نه خورم خوراک به نه کوم خواهشاتو نظر ساتم چې د الله دې صفت سره یو پوټې موافقت راشي د الله صفت ما کې نشي راتلی خو د الله خوی دې څه ناڅه عمل وکړم اوس دلته راځه که نه دلته څه دی الله وی رسول الله مبارک فرمای ان الله جمیل یحب الجمال خدای خشته دی ښکلې ډولې دی ډول یې خوښ دی نو ځان ډولې ساته ګوره هغه صفت ځان کې راوړه الله عالم او علیم دی علم وکړه هغه څه نشي کولی او علم زده کړه الله غني دی چاته حاجت نه لري داسې ژوند تېر کړه چې ته هم چاته د لاس نه نیولې محتاجه نه دا صفات پیدا کړه الله قادر دی تم ځان کې یو طاقت پیدا کا الله په شان نشو کېدی مونږ الله صفات مونږ کې کوم ځای بیا شرک به راشي الله قادر تم ځان نه شله ګیدړه مه جوړوه ځان ټیټ کا جومات ته په وخت د تهجد هم کوه خپل لمونځ اودس هم کوه نو دلته څه وایي دلته د الله یو صفت دی الله احد وحدانیت یووالی
او ټیک تا مسلمان ځکه وال خوري چې دکې وحدت او یووالی نشته. څوک د امریکې غیږ کې پروت دی، څوک د روس په غیږ کې پروت دی، څوک د یهودي په غیږ کې پروت دی، څوک د انګریز په غیږ کې پروت دی، څوک د هندو په غیږ کې پروت دی. مسلمان تتر بتر دی. د الله صفت وحدت دی، دکې وحدت نشته، دکې یووالی نشته، دکه والته کول خوري. هلکه داسې ده که نه ده؟ یو قوم چې یو موټی وي قسم په خدای که څوک پرې راشي او چې دا قوم تتر بتري هر څوک پرې راځي حمله پرې کوي. نن یو نه ټسو باسي، سبا بل نه ټسو باسي، بل نه ټسو باسي، هر یو تختې مړه پرون هغه و نن به مونږ هم وایي. خو که ټول ورته را یو ځای شو نو ګیدړانو بیا زمری هم ځغلولی دی. ګیدړانو څه زغمولی دی؟ زمری هم ځغلولی دی. خو زمونږ مثال د چا دی؟ د ګیدړ نه هم بدتر پارامي چرګوټي. پارامي چرګوټي بس خبره خلاصه. اگه اتفاق نشته نه اتفاق کولی شي. اسم نشته ری مونږ کې وحدت نشته. که نن عرب و عجمو، نن عرب و عجمو او نن ټول مسلمان کالجسد الواحد رسول الله مبارک فرمای د یو وجود پشان ادریدل. ان اشتکا رأسه اشتکا کله، ان اشتکا عینه سترګه خوږیږي ټول دردیږي، سر خوږیږي ټول خوږیږي، خپې خوږیږي ټول خوږیږي. که په یمن کې حمله وشوه ټول ورسره ولاړ، که په شام کې حمله وشوه ټول ورسره ولاړ، که په کشمیر کې حمله وشوه ټول مسلمان ورسره ولاړ. رښتیا ووایه امریکا به د خپم د ځای نه ونښودی او چې چا په سر راله د هغه په سر راله، د چا په سر کې راله د هغه په سر راله. خامار راکوز شو یو لوی حوض ته چندخان و پکې چندخ یو خامنډه واله هغه چندخ ته وی خامار وی څه کې وی حضرت څه وی خو ما ته څه مه وایه وی څه وی جلسه جلوس را پسې ونه کې. هغه ته وی زما څه کار دی؟ وی ښه نو بس ما له یو چندخ دروازې راکوه تا ته غږ نه کوم. ورځې بعد یې غټ چندخ باټه یو به یې نیوه خوله کې به یې ورکو، بل به یې بل نیوه خوله کې ویو پخته ګورې سم شه ګورې خامار راغلی دی. چندخان خلاص خامار هغه باټه ته وی چې نه خو وږ یم ډوډۍ خوراک وی هغه ټول خلاص شو. وی څنګه؟ وی څنګه دا چې به ټول خلاص شو که نه؟ وی ځان تیار ساته زه به څه خورم. وی دومره چې مې در باندې وخوړل وی زه څه وکړم چې ته مې خولې خوار شه یې خولې واده که چې کلب شي بس هغه هم تېر کړم. دغه مثال د دشمن دی د امریکې او د بل او د بل او د بل دا راکوه دا اخره کې کلب پرېږدي به نه. خو که مسلمان کې وحدت پیدا شو لندن، یورپ، امریکا، اسرائیل، هندو مودي بسې لرکوه. نن مودي راځي د پاکستان خلاف سترګې نیغې نیغې کوي. مودي ناسونه ته ګوره او کار ته ګوره سړی خدای ته ووایه دا نشي کولی. خو کله مسلمان کې دا صفت نشته وحدت او اتفاق. کور کې چې دننه اتفاق یې بار نه پې غلط نه نو دا وحدت الله واحد وحدت په مسلمانان کې پکار دی. نمبر 1. نمبر 2 څه دی؟ دویم صفت یې څه دی؟ الله الصمد. دا صمدیت والا صفت پیدا کول پکار دی حتی الوسع چې داسې مسلمان شي چې ټول مخلوق دته محتاج دی چا ته محتاج نه. نن مسلمان چا ته محتاج دی؟ کافرانو ته. جز دې خپله نشي جوړول جز امریکې نه جز نو چې کوم جز ته د هغه نه والې او هغه ته تا سره به حمله کوم او تا سره پې جنګ کوم نو ښه شی در باندې که دشمن نه څوک سودا یل دشمن نه موږ سیدونه اخلو چې روانه شي مړه دا وي د مولي چې روانه ده د مولا نه ده وایي خدای ما څه چل کړی چې روانه ده د مولا نه ده. خلک سپومې ته وختل دوی زاړه زوتی سپومې ته نه تور پسې د انور ته وخیږي مرخې خلک سپومې ته وختل ته روان شه سپومې ته که ما د پیسې نه ونیولې زه به جرمدار یم. تا ته ګورو سپومې ختو ته ګوره ته دې چت ته نشي ختې نو سپومې ته به څه وخېږي. ته خو بکسو هم د چین نه هلې خپله بکسو هم نشي جوړولی د ګنډنو ستن هم نشي جوړولی هم د چین نه راغواړې او دا د بجلی تارونه هم د چین نه راغواړې او سیوان او ټماټر هم د چین نه راغواړې. ته سپومې ته ختې شي سپومې ته چې کېږي هغه نور قومونه خلک سپومې ته وختل مولیان مونږ زاړه یادوي بلکل یاد ساته مونږ زاړه یادو خو کوم زاړه اخلاق عقیده عمل د رسول الله مبارک در باندې زوته درته یادو. او په ټکنالوژي کې درته دا نه یم چې غشې راواله لینده راواله
اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، دشمن میزائل جوړ که 2000 رینج ته 4000 رینج جوړ که، هغه ټمبم جوړ که دومره طاقت ته د هغه نه مضبوط طاقت والا جوړ که. نن که پاکستان ایټمي قوت نه وي په یو 2 منټو کې به د انډیا نن تیر کړی وي، او تا سره یو قوت شته، قوت او طاقت، نو ستا ته سترګې نشي رانیغول. طاقت شته، یو 2 جزونه یې رالل، یو 2 جزونه چې داسې ټیزونه یې تېوستل چې تر اوسه پورې ماشومان د شپې چې چغه کې وي هغه د پاکستان جوړ بیا حمله را باندې وکړه. دا ټیزن قوم ده. ځان کې دا صفت پیدا که صمدیت چې ته په خلکو جزونه خرڅ کې، ته په خلکو ټینک خرڅ کې، ته په خلکو میزایل خرڅ کې، دا صفت مسلمان. دا زمونږ خو الحمدلله مړه پاکستان خو ښکلی ملک دی، الحمدلله ټولو الحمدلله، یا وایي الحمدلله. دا نورو د اوږدو خلکو واله، اوږدو خلکو واله او منجیله چې په سري منجیل نو سره سر پیسه ډېره، دولت ډېر، چې د لورې وادي د سرو زرو ټټه یې وله کوي. یو شیخ د لور وادو د یو شیخ نو باتروم یې وله د سرو زرو جوړ کړی، ټټه معدې کې وله غول څنګه ورځي، سرو زرو په ټټه کې به د دسماتې څنګه کوي، د سرو زرو جزونو کې ګرځي، لیکن ټیکنالوجي نشته، نشته ټیکنالوجي، صمدیت نشته. بل صفت څه دی؟ لم یلد ولم یولد. د خدای د دین دپاره به نه پلار پیژنې نه به بچی پیژنې. الله خو شته نه، زما خو شته دین دپاره. مثال در کوم د بدر غزا ده او حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه د ابوبکر صدیق وی دغه وخت کې کافرو صف کې ولاړل، مبارزې به کېدې، مبارزې څنګه مبارزې؟ عام جنگ نه مخکې وه، د یو طرف نه هم یو راووت او د بل طرف نه به هم راووت، او آواز به که حل من مبارزه شته څوک من مقابلې والا چې روځي، یو په یو به جنگ کېده، بیا به عام جنگ به وروسته شروع کېده. عبدالرحمن راووت، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی، ملا کافر دی، توره وشلنګوله هل من مبارزن، شته چې څوک زما مقابلې له راوځي. هغه د پلار د زوی اواز پیژني. ابوبکر صدیق واورېده، وی دا د عبدالرحمن اواز نه دی، د زوی مې، وی دی که نه، وی درلم. رسول الله مبارک لک د مټو ونیو، نه ابوبکر ته به نوځي بل څوک بوځي، د خدای دپاره بیا پلار نه پېژني، زوی نه پېژني. وی بابا عبدالرحمن ورته وایي، وی بابا بدر کې مې د تورې لاندې راغلی، خو چې مې وکتل نو پلار مې وی نو ما در باندې غزار ونه کړه. وی بچې ډېره غلطي دې کړې. وی که زما د تورې لاندې راغلی قسم په خدای که مې پېژندلی وي که زوی مې وي که مې پرېښې تاسو به مې دله د خدای دپاره درکړو. عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین، د منافقانو سردار، د حضور پاک په شهر کې ګستاخي کړې. لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. پیغمبر مبارک ته د ذلت نسبت کړو، د ذلیل، او زوی سوچه مسلمانو د هغه نوم عبدالله لاړ او پلار یې په استورو راکوزې که، او د پلار او د زوی ډېر محبت او مینه وه، او د ګریوان نه یې کلک ونیو. وی عبدالله ته زما زوی نه؟ وی یم. هغه د مینې والا وي، هغه مینې والی، ګریوان نه مې ولې نیسې؟ وی تا پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخي کړې ده، پرېږدم دې چاته، ما پلار یې په ما ګران یې، ډېر محبت، خو زما د پیغمبر هتک دې کړی دی، قسم په خدای په دا توره سټ به دې وه، پرېږدم دې چاته. تا پیغمبر ته ذلیله ویلي، اوس به دا وی چې انا اذل وهو اعزو، چې زه ذلیل یم او پیغمبر عزتمند دی. نو وی پې وی زه ذلیل یم، حضور پاک وی بیا ووایه، بیا پې وی بیا ووایه، بیا پې وی زه په مخه دی. خو د خدای د دین لپاره پلار زوی دا به بیا نه منو، بیا به یو الله منو. زوی رکاوټ راغی به هم نه منو، پلار رکاوټ راغی به هم نه منو، رور رکاوټ راغی اب هم نه منو، دوست رکاوټ راغی اب هم نه منو. څوک به منو؟ ټوک سره ولم یکن له کفوا احد، او داسې طاقت به جوړو چې د هغې مثل به نه. ټول مسلمان به یو قوت چې مثل نه. رښتیا راته وایم چې په دې سورې اخلاص د ټولو مسلمانانو عمل راغی چې یو موټی شي، او ټیکنالوژي کې ورته خلک محتاج دي، دوی چاته محتاج نه، او د الله لپاره پلار او زوی هم نه پېژني، او همسر طاقت هم د مسلمان نه. رښتیا ووایه بیا به دې وال کوي که کافرو د لاسه به وال خوري، وایه دې به وال کوي. دا عمل نشته په سورې اخلاص.
او زمارونو زبر دی او بله خبر دلته چې ستا بچې او پردي بچې په جنګ شي نو هوښیار سړی پردي بچې وایي که خپل وایي نه پردي نه وایي دا څه کې خپل وایي جنګ جوړی بیا وایي د ماشومانو په سر پلار یې راغی ماشومې وه خپل له څپېړه ورکوي ته ولې روانې کې پردي پوه شي هغه پلار هغه بیا ووایي نو په سلمان خپل دی چې دی روانې کې د له څپېړه ورکوي بل نه ورکوو زمارونو دا ولې زمونږ عمل په سوره اخلاص نشته دا ولې مونږ د الله نه لرې یو دا مونږ د خدای په مقابله کې د خدای دشمن شیطان سره دوستانه جوړه شو شیطان سره دوستانه ده بس الله کم چې بنای مې حقیقي دی مونږ له رزق راکوي مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له جامه راکوي مونږ له بچي راکوي مونږ له عزت راکوي اما پرېښې دی چا سره دوستانه جوړه کړې ده ابلیس او شیطان سره او هغه خبیث دی پرېږدي نه هغه راته ځان خوب کړی دی ځان یې راته خپل کړی دی خو قسم په خدای کې دی پرېږدي دې نه پرېږدي پاره طریقه چې وایي دی د دې قرآن اخر کې الله څه وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس د دې خبیث نه ځان ساته دا چې تا تړه ته وسوسې چې د نه ځان ساته دې دې ته پټ ناست د نه ځان ساته او الله دلته مستعاذ به درې ذکر کړل زما په نوم د نه ځان ساته زه به رتې بچ کوم نو ته به چې خدای د نه څنګه ځان وساتم دا خبیث خو مېړه ته ناست زه خو یې نه دا ما یم مفتدي هغه وایي که دا شیطان خدای په ګوتو راکړه نو وایي زه به ورسره دا چل کوم چې په چکونو به تې سا وباسم ده خو مونږ غرق کړو ما وی چکونه خولې پې پلیته په ده به چک لګې دا خدا سے دا چې په ډیران باندې په غولو چک لګې ما ته وی مولوي صاحب ته به ورسره څه چل کې مې زه به د په دا څلور انچي بور کې ورمنډم او په دا بورقه به یې وام او د ویښته به یې رسوم وی اوبه پې پلیته نو ښکاري خو نه خبیث کنه او په مختلفو شکلونو راځي یو سړی د دیوال غاړې ته ملست اودو ښه دی دا شیطان راغی راپیسو وی پس یې پاسو هغه وی د خوبه دی ویستم خوار شي څه سوري لاندې پروت وم او خوب راغلی خوبه دی وی ظالمه دې خوا شه را دیوال غورځېږي مړه دا خوار شي دې خوا شه پرېوځي دیوال چې دې خوا شو دیوال پرېوت دیکه به یې ورکړي بچي خو یې ډېر دي که سړي ورمنډه کړي پیر صاحب خدای د سره ښېګړه و زه خو د مرګه بچ کړم خره چې د پاسولم ګنې که دا لوی دیوال را باندې را پروت